اوس په دې تیر حکومت کې یو شی چالو کړو صحت کارت یې وته لکه ښه شی و د ښه به ښه وی د ښه به بد نه وی صحت کارت یې چالو کړی دې دپاره چې دا غریبانانو سره هغه کارت وي او دوی لاړ شي او دوی ته پې مفت علاج وشي صحیح خبره ښه خبره ښه به ښه یادی هغې نه خلکو څونه ظلم شروع کړ هر صاحب هغې پکې حکومت ولیکل چې دا ډاکټر به په صحت کارت علاج کوي د هسپتال کې او دې کې به نه کېږي دې کې به کېږي او دې کې به نه کېږي یقین په خدای وکړه ماته ګورې جومات کې راته ناست یم او قسمیان مې راته ووایي اهم خلکو راته ووایي چې مریض به لاړ مریض ته به د اپریشن ضرورت نو او دوی به ورته ستا اپریشن پکار دی هېڅ ضرورت به نه چې اپریشن ضروري دی او یو پیسه دې پرې نه لګي هر څه دله مونږ کوو صحت کارت د سره دی مشین ته په هېڅ ضرورت به نو مریض ته د اپریشن او خېټه به یې وله یو 15 ګده وشلوله او بیا به ولو ګڼله مریض یې تباه او برباد کړه څه دپاره چې زه ډېرې پیسې د حکومت نه وګټم چې زه وښیم حکومت ته چې ما د مریض اپریشن کړی دی او په دې باندې 15 لکه او 6 لکه او 10 لکه روپۍ خرچه راغلې ده ولې په اپریشن خرچه ډېره زیاته راځي د ارام مال د حکومت د مال د وهلو دپاره د خوار شي مریض تباه او برباد کړه غرق دې کو دې شلو دننه دې بله کولنو شلولې بار دې بله سرمن او خېټه وشلوله خو دې کنډم کړه ظالمان ډاکټره ته د خدای نه نه یارېږي ته به د قیامت پر ورځ الله له څه جواب ورکړې ظالمان مفتو کې مریض که دا ستا زوی څوک راونیسي ستا لور څوک راونیسي ستا ښځه څوک راونیسي او اپریشن ضرورت ورته نه اپریشن ولا وکړي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي مسلمان د کنډم که ډاکټره اجرتي قاتله ډاکټره هلکه خبره ټیک کوم که غلطه ټول دغه شی شروع او هغه چې چا به کوم میډیکل سنټر له اجازتنامه ورکوله هر میډیکل سنټر له به نه ورکوله هغې میډیکل سنټر له به اجازتنامه ورکوله چې ته په صحت کارت اپریشن کولی شي چې هغه به 40 لکه روپۍ هلته متعلقه افسرانو له رشوت متعلقه افسرانو له به رشوت ورکړه زما د سنټر ولیکه نو چې ته 10 لکه او 40 لکه روپۍ په رشوت باندې خپل سنټر منظور کې نو دا به د کوم ځای نه پیدا کړې دا به د غریب نه وباسي زنانه به راله غریبه د ماشوم د کېدلو نارمل کیس بالکل نارمل کیس او پاسانه ماشوم کېږي وی بچي بس اپریشن ولا کو ګوري ماشوم تبا کېږي او ښځه مري هغه وخت یو سړی وایي چې خدایه د مریض سر بچي مري رانه بس اپریشن نه بغیر نه کېږي هله ګوته لګوه هغه غریب وایي چې سر یې بچي ګوته ولګوله مریض ته به د اپریشن ضرورت نه ښځه به وسیرله اپریشن وشو ستا بچی په اپریشن باندې وشو څه دپاره دې دپاره چې که داسې نارمل کیسي نو 15-16 روپۍ پې لګي نو د حکومت نه 15-16 راوباسم او چې اپریشن ولا وکړمه نو 3-4 لکه روپۍ به ولیکم چې اپریشن مې وکړه او 3-4 لکه روپۍ ولګېدې او پیسې راکړه ښځه کنډمه شوه که نه شوه په اپریشن باندې اپریشن چې د کمې ښځې په بچو کې وشو نو یا یو بچی کېږي یا 2 کېږي یا 3 زیات بچي نه کېږي تبی دې وکړه خدای ظالمه ته مسلمان ځان ته وې ته د پیغمبر امتي ځان ته وې ته په دې پیسو حج لځې ته په دې پیسو عمرو لځې ته په دې پیسو جانماز دلې او خدای ته ودرېږې ته په دې جامو په دې پیسو ځان له ګریزره لولې چې په ګرمو اوبو دا څه قیامت پر ورځ به الله سره ته مخامخ کېږې مسلمانه ښځه دې غرق کړه او تباه دې کړه هغې به واته بچي راوړل په درېو دې ودروله هغې له دې خېټه وشلوله کنډمه دې کړه ټول عمر دپاره غریب دې کنډم کړه د خدای ظالمه هېڅ ضرورت بني مریض ته د ایکسرې او دې به ورته ایکسرې ولیکولې نیمې پیسې پکې رهدې هېڅ ضرورت په مریض ته د لیبارټرۍ نه او دې به ورته ولیکي لیبارټرۍ ټېسټونه ولې نیمې پکې رهدې ظالم او هغه داروګان به ورته لیکي هغه داروګان چې د هغې نه ښه دارو په 200 روپۍ ډبې میلاوېږي د ده پکې کمیشن دی نو دا 200 د 900 روپو ډبې به ورته لیکي هغه غریبه ښځه ده غوی ساتلې ده ټول عمر د بچو د پیو دپاره او زوی ناجوړه شوه هغوی خرڅه کړه هغې جدې په پردو ګیاګانو دا غوا پاللې وه هغې غریبې په مازدیګر ماښام پټیو ته په سر تور سر په ښځه تله او دې خپلې غوا له به یې ګیا راوړه چې دا غوا وپالم چې د ماشومان پې پی وڅکي او چرګې خرڅې کړې دي او ظالمه غونډې پیسې رېتې ووالې ډاکټره د کمپنو سره میلاو ډاکټره غونډې پیسې رېتې ووالې ته وایې زه ګټه کوم ما پیسې وګټلې ما 15 لکه روپۍ وګټلې ما 100 مریضانو کتل قیامت پر ورځ حرام دې په خېټه کې واچول د ښځې خېټه کې دې حرام واچول د بچو خېټه کې دې حرام واچول د قیامت پر ورځ به د رب العالمین تپوس کوي سترګې به دې پټېږي قبر نه به دې کوي